هغه 840 مولا غټ نام واغستو لاړو باچا وی مخه پکې درې ورځې مولا ویم داسې یا ځان کافر کوي یا بل کافر کوي ته درې ورځې مولا دی دغه معاشره خراب وي دغه یا ځان قسم مولا کینو تو کالو مولیانو له واسطو مدرسه کې بدل مولا کنه نه درې ورځې مولا وی نو یا به په کلمت ته کافر کړي یا به ز کافر کړي یا به ځان کافر کړي په خبرو رسیدي نه پوي نشوي کنه پوي شوي په خبره نن سبا ور دغه کیسه روانه توجه مشتام دې ته لګ ویخ کې نه ښه په خوا یو بادشاہ ډېر تکړه سړی و ښه سړی و وزیر ته وایي چې زما دا زوی دی زما دا مولیان ډېر خوښ دي او زه به د دې زوی نه مولا جوړم خو چونکې زه سپین ږیری یم چې سره زما دا زوی رالوی شو نو زما عمر زیات دی سپین ږیری یم نو دی اوس که علم پسې باسم 12 کاله تېرېږي نو د مرګ ژوند هم څه پته نه لګي بیا د سیاست باندې بادشاهۍ په امورو باندې نه پوهېږي نو زه دا غواړم چې زما دا زوی په ډېره لږه موده کې مولا شي نو بادشاه ورته وزیر ورته ناممکن ده چې صحیح مولا دې نه جوړې نو په لږو ورځو کې بادشاه ورته ویل نه که نه مړه دې مولیانو کې قابل شته څه پته لګي راړی مولا کې نو بادشاه په دې قوم کې رعیت کې یو ډنډوره وغږوله اعلان یې وکړو چې زما زوی چا په لږه موده کې بعد مولا کو نو زه به هغه له دومره لکه روپۍ انعام ورکم مولیان راغون شو باچا ته کېناست یو ملا صاحب ورته وایي په 1500 کالو کې به دله ښه د ټاپ مولا کم باچا ورته وایي نه بل مولا ورته سینه وډبوله باچا سلامت 1200 کالو کې باچا ورته وایي نه بل مولا ورته باچا سلامت کم از کم 10 کاله باچا ورته ویل نه اخیره یو مولا صاحب ډېر قابلو تجربه کار او سپین ږیری وایي باچا اتو کالو دپاره موږ سره پرېږدم اته کاله بعد چې په کوم فن کې دی نه تپوس کې هر فن مولا به وي انشاءالله داسې به مې دله مولا کړې باچا ورته ویل داسې مې نه ده پکار مولیان پاسې د څادرونه یو سنډل پوګې واچول ټول لاړل باچا بیا ډنډوره وغږوله خلکو قوم رعیت کې وایي هلکه زما دا زوی مولا کول دي په لږو ورځو کې به څوک مولا کړي په لږو ورځو کې کالونه هم نه ورځو کې یو ډېر داسې دا زمونږ په دې پښتو اصطلاح کې چې کوم سړی ډېر روان نو موږ هغه ته څه وایو 400 مړه سم وایي ستاسو والا به دومره نه ریکارډ کېږي زما ریکارډ کېږي چې څوک ډېر روان هغه ته موږ تاسې څه وایو یو مولا او هغه ډبل و یعنې 840 هغه راغوي باچا زه دله مولا کوم په څو ورځو کې په 3 ورځو کې څو ورځو کې هغه ورته مولا به نه کړي چې مولا مې نه کو باچا بس بیجلې مې د سزا راکړه هغه انعام دې مه راکړو سزا راکړه باچا ورته ویل ګورې که مولا دې نه کو په عمر قید بس باچاوي منظوره ده هغه سړی ځان سره سیروزي له بوتلو د باچا زوی شهزاده سیروزي له بوتلو 3 ورځې کې ورته د 3 ورځې بس د 420 علمي خو چې 3 ورځې بعد راوسته ورته وایي څنګه چل دی بس باچاوي مولا ورسره کېنوه او چې کوم مولا ورته مقابله کې کېنې بس کېنوه دې مولا ورته صرف دا 2 ټکي ښودلي دا 2 ټکي ورته وایي چې تا ته کله مولا کېنو د کومې مسلې نه تپوس نه کوي که نه نو ګوره د دین په هره مسله کې څه ناسې اختلاف دی نو ته ورته وایې چې چپ په دې مسله کې اختلاف دی تا نه مولا صاحب تپوس کوي چې استنجا مسله ته ورته چپ په دې کې اختلاف دی نو ته خو شهزاده که مولا در سره لږ معمولي بحث شروع کوي چړکې لږ سترګې پرې روباسه وایي چپ په دې کې اختلاف دی نو د شهزاده سترګې راویستل داسې ګپ خو نه دی نو بس بادشاه ته وایي هغه شهزاده ته وایي مړه دین آسان دی خو دې مولیانو ګران کړی لکه دا نن سبا چې موږ دا څوک ذهنیت جوړوي که نه په 3 ورځو کې مولا کوي وایي دین آسان دی خو دا دې مولیانو دې پیرانو راته ګران کړی ځان سره سیروزي له بوتلو صرف دی ورته وخت چې تا ته څوک کېني د کومې مسلې تپوس د نه کوي ورته په دې کې اختلاف دی د دین کومه داسې مسله ده چې په هغې کې به اختلاف نه بس شهزاده 3 ورځې بعد راغو خو چې کېناستو بادشاہ ورته وایي څنګه چل دی بچې دی ورته وایي یاره جي بابا دا دین دی مولیانو ګران کړی یقین وکړه په 3 ورځو کې داسې مولا شوم راوله چې کوم مولا راته کېنوه ستا مخکې ورسره بحث کوم کپړې کم سزا راکړه کپړ مې کو بابا بس بیا به دا مولیان خبرې نه کوي بادشاه ورته وایي ټیک ده مولیان راغونډ کړي زوی ته کېنول یو مولوي صاحب ورته وایي د طلاق دغه مسله دی ورته په دې کې اختلاف دی نو هغه مولوي صاحب هوښیار او چپ شو چې والله دې مسله کې خو اختلاف شته د شوافیع او د احنافو پکې اختلاف دی نو بل مولانا ورته وایي چې مولوي صاحب د دې پلانې مسلې باره کې د مانځه ته څه وی نو دی ورته په دې کې اختلاف دی نو هغه پوه شو چې والله دې مسله کې خو څه ناسې اختلاف شته دی د احنافو په خپل درمیان کې هم لغلی شو
ابل ورته وي د ماسپخین د مازیګر د مانځه په ټیم کې تسوي چې څه ټیم داخليږي په مثل اول کا مثل ثاني دی ورته چپ پدې کې اختلاف دی ورته وي څنګه اختلاف دی پاره کې اختلاف پدې کې اختلاف پدې کې دی ورته وي چپ درته پدې کې اختلاف دی ته چې څنګه اختلاف د سترګې پیرويست پس هغه ورته ټیک ته جی ټیک دا باچا چې وکړه والله زما د ازوی خو دومره قابل دی چې په طلاق هم پوهیږي د استنجا په مسلو هم پوهیږي د مانځه اوقات هم پېژندو په مانځه د فرایضو هر مسله باندې د حنافو اختلاف هم پېژندو د شوافع هم پېژندو دا خو رښتیا دي مولیانو کې چل دی بس باچا ډېر سر کې دی ډېر چرت کې دی ډېر خوشحاله دی سبای په غټه سطح باندې په دې ملک ډنډوره وغولوي که زما د زوی سره چا مناظره وکړو دی چاپړ کو نو دومره انعام بس هماغسې شوه مولیان راغه ورته کېناسته چې کوم څوک ورسره خبره کوي دی په سترګې روباسي په دې کې اختلاف دی بس هغه مولا غریب باندې راپولږي غلی شي بادشاه وایي چې والله زما زوی دومره تکړه عالم دی چې هر مولا د مخکې رپېږي او نور خبر خو نه دی خو بس دا بادشاه ډېر سورګي دی خوشحاله شو چې د بادشاه یقین شو چې زما د زوی مولا دی نو بس یو ورځ ډېر غټ شرط وټاکلو وایي که زما د زوی چاپړ کو نو زه به دومره لکه ریاله ولا ورکم یا ډالر به ولا ورکم یا دا به ولا ورکم بس ټیک شو او ما هغه مولا بیا راغی چې کوم د دوه استازو وایي باچا زه ورسره دله مناظره کوم څنګه مناظره کړي بس وایي ته چې څنګه وایې زه در سره مناظره باچا ورته ویل که پړي کې نو دا مولا ورته وایي دا چې 840 حکم که نه د دې زوی استاذ تاسو خو پوه شوئ نور دی ورته وایي که دله مې پړ کو نو بادشاه انعام به راکړي او که پړې کم نو بادشاه دا سر رانه قلم که دا سر بادشاه خوشحاله شو کینی مناظره شروع شو نو دا مولا ورته د ټکه وی وایه شهزاده لا اله الا الله دې کې څه وی نو شهزاده ورته وی چپ په دې کې اختلاف دی دا ورته لاړې کافر شوي په کلمه کې چې اختلاف کړی لاړې کافر شوي اوس دا په کلمه کې اختلاف شروع کو شهزاده ته وی شهزاده په خوله کې توکاڼ وي چې دا مې څه وویل باچا ته وی انعام روباسه هغه 840 مولا ښه غټ انعام واغستو لاړو باچا وي مخه پکې د درې ورځو مولا وي هم داسې یا ځان کافر کوي یا بل کافر کوي د درې ورځو مولا دی دی خو معاشره خراب وي دی خو یا ځان که سمې مولا کړي نو اتو کالو مولیانو له واستو مدرسه کې به یې دله مولا کړي که نه د درې ورځو مولا وي نو یا به په کلمه ته کافر کړی یا به زه کافر کړی یا به ځان کافر کړی په خبره ورسېدی نه پوه نه شوي که نه پوه شوي په خبره نن سبا ګوره دقه کیسې روانې د درې ورځو مولیان دي